أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم صدق الله العظيم. معززو دا د سورة البقرة سلور 50 نمبر آیت. الہ العالمین فرمائی وَإِذْ قَالَ او یاد کئی تاسی هغه وقت چې وویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم تا یا قوم اے زما قوم انکم بشک تاسی ظلمتم انفسکم ظلم کړي تاسی په خپل ځانونو باتخاذکم العجل په سبب دا نیولو ستاسی العجل اسخلرا په عبادت فتوبو بس توبه وباسي تاسي الى بارئكم په طرف د خالق ستاسي فقتلوا بس قتل کئ تاسي انفسکم نفسنا ستاس خپل ذالکم دا کار ستاسي خیر لکم غرب وی تاسو د پارا عند بارئكم پنیز دا خالق ستاسو فتاب علیکم بس توبه قبول کړه باری تعالی د دوی انه بشک الله رب العزت هو التواب الرحیم باری تعالی توبه قبلون کے ذات دے او الہ العالمین رحیم ذات دے. واذ قلتم او یاد کئ تاسی هغه وقت چې تاسو وویل یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك هرگز تصدیق نکو مونږ استا حتی نر الله جهرة تردی چې مونږ الله رب العزت خکار وګورو فاخذتكم الصاعقه بس اني والتصل را الصاعقه تندر وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو قتل ثم بعثناكم بیا مون تاسو ژوندۍ کړی من بعد موتکم فصلا مرگ ستاسینا لعلکم تشکرون خایگی چې تاسو شکر گزار شکر وباسئ. اوس د انعامات سلسله د بنی اسرائیل شروع دا باری تعالی یو نعمت بنی اسرائیل ته یادې. رسول الله مبارک د چانه سے تعلیم نو کړي کم کتابی نو لسته خو لیکن دغه واقعات دی بنی اسرائیل او يهوديانو ته بیانې پدې کې د الله یو حکمت دا چې دا زما د طرف نه لګلې شوی رسول دی ځکه دغه خبرې بغیر د وحی نه څوک نشي بیانولی. دا خبرې به هغه څوک بیانې چې د الله د طرف نه د وحی کیږي او هغه بیا قوم ته بیانې. مخکې انعامات ذکر شو اوس دا بل انعام دی چې کله حضرت موسی علیه السلام مبارک لاړو کوهی تور ته دیکھو لاړو نو دی بیا د اسکی عبادت شروع په دغه گمراه کولو کې د سامری هم ډیر زیات کردار او ټول کردار دا غو چې کله موسی علیہ السلام کوهی تور ته لاړ دا قوم پرې خو شاته الہ العالمین پشپاړلسم سپاره کې په سورۃ الطه کې د هغې پوره وضاحت بیان کړي چې کله په جلتۍ سره کوهی تور ته لاړ الله رب العزت ورته فرمایي چې وما اعجلک تا څنګه جلدی وکړه اے موسی علیہ السلام او قوم دې پریخوس قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک لترضى هغه مې رسته پریخه یا الہ هغه را روان دي ما پسې دي خو لیکن ما چې جلدی کړې دې د پاره چې ته راضي شي. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري دا سامری دا دی قوم کې دا هم موجود وو. الله رب العزت ورته فرمایل چې ستا قوم په فتنه کې واچولو او هغه باندې موږ ازمیخت او امتحان وکړو او هغه گمراه کړل سامری هغه گمراه کړل. نو فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا نو موسی علیہ السلام مبارک واپس شو خپل قوم ته او غصم وو
او افسوس هم کولو. قوم ته وایي چې تاسو ولې آیا تاسو سره الله رب العزت خپل وعده نه وکړي، په تاسو باندې دومره دا زمانه اوږده شوه، تاسو خپل ځان باندې د الله رب العزت غضب نازل کوو. فاخلفتم موعدي، زما د وعدې مخالفت تاسو وکړو. په دغه وخت کې بیا هارون علیه السلام مبارک موجود و. نو هارون علیه السلام مبارک موجود و، نو د خپل قوم ته دام ویلي و چې ګوره تاسو مه کوئ، زما اطاعت وکئ، تاسو به فتنه کې یا قوم انما فتنتم به، تاسو به فتنه کې اچولې شوي یې دې د وجې نه. دا چې سامري تاسو ګمراه کړي یې، دا په فتنه کې تاسو اچولې شوي یې، او چې زه څه وایم د هغې اطاعت وکئ او زما پیروي وکئ. خو چې موسی علیه السلام مبارک کله راتلو، نو دې مبارک یې د ګیرې نیم او د سر نیم نیولی و چې دا ولې دا قوم بې لارې شو. الله تتبعني افعصیت امری، ته ولې ما پسې نه راتلې؟ هارون علیه السلام مبارک ورته فرمایي قرآن عظیم الشان کې الله یبن ام لا تخذ بلحیتی ولا برأسی، اے زما د مور زویه، دا هغه د مینې الفاظ دي که نه، زما د مور زویه ما د ګیرې نه م پرېږده او د سر د یخپو نه مې پرېږده. ما دې د وجې نه دې ته څه نه وایي، هسې نه چې تفرقه د دې په مابین کې راشي او بیا ته ما ملامتې چې تا ولې داسې کار کړی. هغه قصه قرآن عظیم الشان په 14مه سپاره پوره تفصیلا باری تعالی ذکر کړي. خدا چا گمراه کړي؟ دا سامري گمراه کړي. نو الہ العالمین بیا دلته کې په دې آیت کې د هغې د توبې د قبلېدو هغه وجه بیانوي. ما او تا د رسول الله مبارک امت کې یو، ما او تا توبه څنګه قبلېږي؟ ګناه وکړو، د هغه ګناه باندې مونږ پښیمانه شو، الله رب العزت سره وعده وکړو چې یا الہ دا ګناه به بیا مونږ نه کوو. نو دغه توبه زما او ستا قبلېږي. اوس د بني اسرائیلو توبه څنګه وه چې بني اسرائیلو کله دا کار وکړو چې د سخي عبادت یې وکړ. دغه سامري بدبخته چې کله موسی علیه السلام مبارک او د فرعون داسې راتله، نو هغه فرعون چې کله د بحر غاړې ته ورسېدو، د فرعون اس خو مخکې نه تلو، په دې کې جبرائیل علیه السلام مبارک اس په راوسته چې کله اس دا اس په وګوري نو خامخا ورپسې ځي. نو جبرائیل علیه السلام مبارک د په بحر کې پورې وته، نو دا اس په ورپسې شوه. نو په دغه وخت کې د جبرائیل علیه السلام مبارک د اس پې دا ښکته د اس پې دا کم خاوره چې وه سامري هغه رااوچت کړې وه. او دې سره خو زیورات د قوم فرعون د کم متبعین د فرعون د هغې زیورات هم ورسره وو. نو هغه زیورات دوی خو یو روایت کې داسې راځي چې په ګوهي کې ارتولي وو، یا دغه زیورات او دې سامري دا خپل زیورات راټول کړل او اور یې ورته کړ. سامري د هغې نه یو څه جوړ کړ، سخی جوړ کړ. چې کله سامري د هغې نه سخی جوړ کړ، نو دغه خاوره د لپه چې کم راخستې وه دا یې په دې سخي کې داسې ور واچوله. نو الله فرمایي خوار د هغې نه آواز راووت، فقالوا هذا الهکم و اله موسی فنسیه. قوم وویل چې دا د موسی علیه السلام هم اله دی او هغه هیر کړی دی. نو دوی دا عبادت شروع کړو. څه خلک داسې وو چې هغوی عبادت شروع کړه، څه خلک داسې وو چې هغوی د هارون علیه السلام مبارک اتباع وکړه او عبادت یې شروع نه کړه. خو چې کله موسی علیه السلام مبارک راغی، دغه سخی زره زره کړه. په یو روایت په بعضو تفاسیرو دا خبره لیکلې ده چې په دغه سخي باندې غوښه هم چړاو شوې وه، هډوکي هم چړاو شوي وو. یو داسې راځي بعض تفاسیر لیکي چې حلال کړه موسی علیه السلام، او بعض تفاسیر داسې لیکي چې موسی علیه السلام مبارک زرې زرې کړه، ویې سوځولو او دریاب ته یې لړم. نو قوم دلته کې څه شو؟ پښیمانه شو چې دا څنګه بدبختي وکړه. ګورو د انعاماتو باوجود هغوی بیا هم غلطیانې کوي او کوي. دې قوم دا خبره وکړه چې که چېرته الله په موږ ونه رحمېږي او الله زموږ مغفرت ونه کړي، نو موږ به ډېر نقصان بیا مومو. الہ العالمین وفرمایل چې اوس تاسو توبه نه قبلېږي تر څو چې تاسو قتل نه وي کړی خپل نفسونه. د هغوی توبه په دې قبوله شوه چې د هغوی نفسونه قتل شو. نو په دغه وخت کې تفاسیر لیکي چې بیا هغه خلک چې کومو عبادت نه و کړی د سخي یو طرف ته ودرېدل، هغه چې کومو عبادت کړی و هغه بل طرف ته ودرېدل. نو په دغه وخت قتل شروع شو او 1000 بني اسرائیل په دغه وخت کې قتل شو. نو الہ العالمین په دغه آیت کې فرمایي چې تاسو چې سخي لره په عبادت ونیولو، نو موسی علیه السلام وفرمایي چې خپل خالق طرف ته تاسو رجوع وکړئ، فقتلوا انفسکم. ستاسو توبه به هله قبلېږي چې تاسو خپل نفسونه قتل کړئ. نو دا کار به تاسو دپاره ډېر غوره وي. نو هغه و چې دا 10,000 بني اسرائیل قتل شو.
او بیا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته الہ ته لاسونه اوچت کړل چې الہ بس دغه بنی اسرائیل به ختم شي د مقدس مکې نه. بیا الله رب العزت او فرمایل چې بس د دې توبه قبول شو. هغه چې کوم وجلې شو هغه مرتبه د شهیدانو شو، هغه ته الله رب العزت اجر به ورکړي لکه د شهدا او اجر به ورکړي، ځکه چې دا هغه توبه هم باری تعالی قبول کړه او دا کم نور چې پاتې شو دا هغه توبه هم باری تعالی قبول کړه. دا خبره ختم شو په دې یو آیت. اوس موسی علیہ السلام مبارک نهم سپاره کې باری تعالی قصه کړي. واختار موسی قومه 70 رجلا. موسی علیہ السلام مبارک اویا د دوی د بنی اسرائیل هغه معزز کسان ځان سره کړل چې مونږ الله رب العزت ته عذر پیش کوو به طور عذر او روان چې کله غره ته ورسېدل موسی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل. تفسیر سمرقندی لیکي چې فلما انتهوا الى الجبل امرهم موسی علیہ السلام بان ينكثوا في اسفل الجبل. تاسو د غر لاندې ایثار شئ او زه به د الله رب العزت سره راز نیاز وکم او بس بیا به راځم زوبه. خو چې کله موسی علیہ السلام مبارک بره وخوتو دی ویل چې مونږ هم د الله دیدار کوو. خبرې اوري. نو موسی علیہ السلام مبارک سره دیم وختل یو ورېځ راغله. تفاسیر لیکي دا ټول غر چې و دای هم پټ کړ او دیم پټ شو، دیم سر په سجده پرېوتل. موسی علیہ السلام مبارک او د الله رب العزت کلام شروع شو. فلما چې کله کلام ختم شو د باری تعالی او د موسی علیہ السلام په دغه وخت کې هغه ورېځ هر سلاړ دوی چې کله پاسېدل اوس دوی څه وایي؟ اوس دا ګوره د دې بله بدبخت دوی وایي چې لن نؤمن لك اے لن نصدقك فيما تقول، مونږ هرګز ستا تصدیق نه کوو. باوجود د دې نه هم چې د باری تعالی کلام هم دوی په خپل غوږونو واورېدو خو دوی ورته وویل چې یا موسی علیہ السلام الله دا قصه کوي چې مونږ ستا تصدیق نه کوو تر څو چې مونږ الله رب العزت بذات خود نه وی لیدلی ښکارا مونږ تصدیق نه کوو. نو الله تبارک وتعالی بیا په غوسه کې شو. نو فاخذتكم الصاعقه، بیا یو اور راغی د اسمان نه بیا یې وسوځول. دغه بیا کسان چې کله یې وسوځول په دې کې فقام موسی علیه السلام ويبكي. موسی علیہ السلام پاسید او الله ته فریاد شروع کړ. ما قالوا لبني اسرائیل ما اقول لبني اسرائیل. الہ العالمین ته فرمایي چې یا الہ زو دی بني اسرائیل ته څه جواب ورکړو؟ هغه بني اسرائیل څه قتل شو او دا کسان ما سره راغلل، الہ زو هغه ته څه جواب ورکوم؟ دا بیا ژوندي کا. په دې کې الہ العالمین ورته ښودنه ګوره چې دا کسان هم په هغه عبادت کې شامل دي. خو الله رب العزت ته ډېر زیات فریاد وکړو موسی علیہ السلام مبارک. په دې کې الہ العالمین بیا را ژوندي کړل. نو هغه قصه باری تعالی کوي ثم بعثناكم من بعد موتكم اي احييناكم من بعد هلاككم يا حرقكم. داسې مفسرین لیکي چې تاسو مونږ بیا ژوندي کړئ پس لا مرګ ستاسې نه، دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ او نور انعامات هم را روان دي. نو دا پنځه شپږ انعامه باری تعالی ذکر کړل. باوجود د دې لوی د دوی د خطایانو د ګناهونو نه الله رب العزت په دوی دومره رحم کوي او چې دوی ته بخشش کوي، خو بیا هم دوی نافرمانی کوي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى.